أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مريم شپاڑسم سپارہ آیات نمبر 59 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا دین مخکې د انبیاء علیهم الصلاة والسلام ذکر وشو او د هغې دا صفت ذکر شو چې کله د هغې مخکې د رحمان آیاتونه ولوستلی شي نو دی په سجده باندې پریوځي او جاړي په سجده کې الله تعالی ته اوس الله تعالی فرمایي چې فخلف من بعدهم خلف او خلف خلف چې دی په فتحې د لام سره دا بد جانشینو ته وي بد قیم مقام بد اولاد ته ویلی شي او په سکون یعنی په غړوندي د لام سره دا چې کوم دی نیکوکارو ته ویلی شي نیک په فتحې د لام سره په سکون د لام سره دا بدو جانشینو ته ویلی شي خلف او خلف چې دی نو دا خو جانشینو ته ویلی شي خو قیم مقام ہوتا نیکانو ته نو دلته الله تعالی فرمایي چې فخلف پس جانشین شو من بعدهم رستو د دوینا خلف نا اهل او ناکار خلق یعنی د دین ورستو بیا ناکار خلق رالل مجاهد رحمه الله فرمایي چې دا واقعیا به قرب قیامت ته نږدې کیږي یعنی نیکان به ختم شي او د هغه نیکانو په ځای باندې به داسې خلک راشي چې هغه خلک هغه به چې کوم دی ښکاره ګناهونه کوي او د مونځ پابندي به نه کوي مونځ ته به التفات نه کوي نو فخلف بیا قیم مقام شو جانشین شو من بعدهم رستو د دوینا خلف نا اهل خلق نا اهل جانشین اضاعوا الصلاة چې هغوی مونځ ضایع کو مونځ ضایع کو نو امام نخعی رحمه الله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه او دغه رنګ قاسم مجاهد وغیره فرمایي چې د مونځ ضایع کول دا دي چې دی مونځ مؤخر کی یعنی مونځ قضا کی نو چې مونځ قضا کو مونځ ضایع کو او بعضی مفسرین وایي چې دی د مونځ د آداب او د شرایطو خیال نه ساتي نو د دې وجې نه دې ته چې کوم دی د مونځ ضیا ویلی چې مونځ ضایع کړی دی او بعضې مفسرین ویلي دي چې دی د جومات سره مونځ نه کوي د جمع سره مونځ نه کوي ځان نه مونځ کوي نو دا د مونځ ضیا ده مونځ چې کوم دی ضایع کول دي نو دا ټول کو یو سړی د مونځو د آدابو د شرایطو خیال نه ساتي دا مونځ ضایع کول دي کو یو سړی مونځ قضا کوي دا مونځ ضایع کول دي او کو یو سړی د جومات سره مونځ نه کوي نو دا مونځ ضایع کول دي او که یو سړی قومه او سجده دا په صحیح طریقې سره نه کوي قومه او جلسه دا په صحیح طریقې سره نه کوي نو دا مونځ ضایع کول دي کو الفاظ یې ټیک نه وي غلط وي دا مونځ ضایع کول دي یعنی د مونځ چې کوم شان دی په خپل شان سره دا مونځ کول دا د مونځ ادا کول دي یو خدا ته چې زړه کې هم خوشوي
زړه کې توجه الله تعالی طرف ته. خو که په زړه کې توجه نه هم خو د سنتو د مستحباتو د فرایضو د واجباتو د دې ټولو خیال ساتي، دغه رنګې د مکروهاتو نه د دین خپل ځان بچ کړي، د سنتو د خلاف ورزۍ نه خپل ځان بچ کړي، وي دا مونځ کامل مونځ دی. د زړه توجه به الله تعالی په خپله بیا برابري. خو چې کله کم څیز د ده په وس کې دی، ظاهر د ده په وس کې دی، ظاهر دی ټیک کړي، زړه به ورله خامخا الله تعالی چې کوم دی برابري. خو یو سړی ښکاره د سنتو خلاف لګیا دی مونځ کوي، نو د ده د زړه توجه چېرته نه برابري. د دې وجې نه دا مونځ په قیامت کې به د ټولو نه اول حساب د مونځ کېږي. د مونځ خو د انسان مونځ صحیح راووت که نه د ټول اعمال به صحیح وي، او که د ده مونځ چې کوم دی غلط راووتو د ټول اعمال به چې کوم دی خراب. د دې وجې نه حضرت عمر رضی الله عنه چې څوک د ښکار دپاره اغستو د مشرۍ دپاره مونځ به یې ورله کتو، نو که مونځ به یې ټیک و نو هغه به یې واغستو، که مونځ به یې غلط و نو هغه به چې دی د مونځ حفاظت نشي کولی، مونځ ضایع کوي، نو د دین نورې حصې به ډېر زیاتې بربادي کړي. نو مونځ په قیامت کې ډومبې تپوس کېږي. علما فرمایي دا مونځ به داسې راوالي بلا تشبیه، لکه څنګه چې زنانه په کټوۍ کې چرګ پخوي او دی ډومبې دا سینه وګوري، سینه راوچته کړي، سینه وګوري چې یاره سینه پخه ده او که پخه نه ده. نو که سینه کچوي نو دوی ټول چرګ چې کوم دی دا پوخ نه دی لګورو پسې، بلکې دقسې به الله تعالی دا مونځ وګوري. که د چا مونځ خراب وي الله به جهنم ته ور وغورځوي ور پسې لږ، بلکې نو دا ټول د مونځ ضیاء ده، مونځ ضایع کول دي. فخلفا پس جانشین شو وروستو رالل من بعدهم وروستو د دوی نه خلف نا اهل خلق اضاعوا الصلاة چې هغوی مونځ ضایع کو، واتبعوا الشهوات او د شهواتو تابعداري وکړله، واتبعوا الشهوات او د شهواتو د دې تابعداري وکړله. د شهوات نه مراد د دنیا لذتونه دي چې انسان په دنیایي لذتونو کې اونخلي او د دین کارونه چې کوم دی پرېږدي، د الله تعالی احکامات ته پاتې کېږي او په دنیایي چې کوم دی لذاتو کې انختی وي. فسوف یلقون غیا پس زر د چې دی به ملاقاتو کی غیا د ګمراهۍ د سزا سره، دی به د ګمراهۍ د سزا سره ملاقاتو کی. مطلب دا چې دغې ګمراهۍ سزا به ورته الله تعالی ورکړي، د دغې ګمراهۍ سزا به ورته الله تعالی ورکړي. غی وي دا په عربی ژبه کې هر شر او د هر ناکاره کار ته ویلی شي غی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دا غی دا د جهنم یو غار دی، او په دې غار کې د ټول جهنم کې چې څومره عذابونه دي نو د هغې ټولو نه زیات عذابونه په دغه یو غار کې دي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا د جهنم یو غار دی، او دا داسې خطرناک د غار دی، دې کې داسې خطرناک عذابونه الله تعالی تیار کړي دي چې دا نور جهنم په خپله دغې غار نه پناه غواړي. او دا الله تعالی د زناکارو دپاره، د هغه زناکارو دپاره چې عادیان وي، عادت وي په زنا بدکارۍ باندې، او بیا به فخر هم کې خلکو ته وموي ما دا کار وکړو، وي د دې دپاره الله تعالی دا غار تیار کړی دی. او دا الله تعالی د عادتیانو شرابیانو دپاره دا غار تیار کړی دی چې عادتي شرابیان وي، او د سودخورو دپاره، او د مور پلار د نافرمانو دپاره، او په دروغه باندې د ګواهۍ کوونکو دپاره، وي دا غار الله تعالی د دې خلکو دپاره تیار کړی. خطرناک غار دی، الله تعالی دې موږ ته ټول محفوظ وساتي. واتبعوا الشهوات او دې تابعداري کوي د شهواتو، یعنی په دین باندې نه چلیږي، خو چې څه ورته خواهش وي، څه ورته نفس وي، په هغې باندې روان وي. فسوف یلقون غیا پس زر د چې دوی به ملاقات وکړي غیا د ګمراهۍ د سزا سره، د ګمراهۍ هم دقه سزا د هغه کې به ورته سزا ورکولی شي. الا من مگر هغه څوک تابه چې توبه یې وباسله. کوئی سړی کافر دی او د توبه وباسله، د توبه دا ده چې دی مسلمان شي، ایمان راوړي. او یا یو سړی ګناهګار دی، ګناهونو کې اخته دی، دی د هغې نه توبه وباسي، نو توبې نښه یې دا ده چې دی ګناهونه پرېږدي او نیکۍ شروع کړي. الا من مگر هغه څوک تابه چې توبه یې وباسله، و آمن او ایمان یې راوړو، وعمل صالحا او نیک عمل یې وکړو، فاولئک هم دا خلک ته یدخلون الجنة چې دوی به داخلیږي جنت ته، ولا یظلمون شیئا
او په دوی به لږ غونده کې ظلم هم نشي کولی ولا یظلمون او ظلم به نشي کولی په دوی شیئا د هیڅ څیز ظلم به نه کېږي جنات عدن دیبا داخلیږي جنات عدن جنتونو د همیشه اوسېدو ته عدن همیشه اوسېدو والا جنت ته التي هغې ته وعد الرحمن چې وعده کړې د رحمان الله تعالی عباده د خپلو بندگانو سره بالغیب غیبانه طور مونږ الله تعالی لیدلی نه دی دقه سره الله تعالی وعده کړې ده ستاسو له مونږ جنت ترکو چا چې ایمان راوړو او عمل صالح وکړو نو د دپاره به الله تعالی جنت ورکړي نو غیبانه الله تعالی سره مونږ وعده کړله او الله تعالی زمونږ ځانونه جانونه دا الله تعالی د جنت په بدله کې اغستی یا سودا سره مونږ کړی انه کان بېشکه دا وعده وعده د هغه مأتیا راتلونکې د الله تعالی دا وعده پوره کېدونکې ده لا يسمعون دوی به نوري فيها په دې جنت کې لغوا بېهوده خبره بېپیدې خبره الا سلاما مگر سلام به اوري جنتیان به یو بل ته سلامتیا سلام کوي فرشتې به راځي د جنتیانو ته به سلام کوي نو سلام به کوي او د سلام نه علاوه نو دا سلام چې کوم دی استثناء منقطعه ده یعنی پزول خبرې په جنت کې نه وي پزول خبرې په جنت کې نه وي سلام به صرف د فرشتو وي خو سلام هو پزول نه دی په دې سره مسلمانانو ته خوشحالي میلاویږي د مسلمانانو اپس کې مینه او محبت پیدا کیږي او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې جنت ته د تلو آسان لار ده تاسو خپلو کې سلام عام کړئ یو بل سلام عام کړئ کم سړی چې دی په سلام کې ډومبېوالي کوي وی دی د تکبر نه بری دی دکې الله تعالی تکبر نه چې دی الله تعالی تکبر نه ساتي مونږ خو ما باندې ډومبې نه دی کړی زه ورته ولې سلام وکړم نه کو مونږ د سوکي وکړو چې مونږ ورته سلام کو دې سره د اپس کې د مسلمانانو مینه او محبت هم پیدا کېږي او په دې کې سړي نه تکبر هم ختمېږي تکبر پکې نه راځي لا يسمعون دوی به نوري فيها په دې جنت کې لغوا بېهوده خبره الا سلاما سلام سوا د سلام نه ولهم او د دوی دپاره رزقهم د دوی دپاره به رزق وي د دوی فیها به د جنت کې بکرة وعشیا سبا بیګا نو بعضې مفسرین وایي چې دا د انسانانو د عادت مطابق الله تعالی فرمایي چې سبا او بیګا به دې ته رزق میلاوي نور چې د انسان زړه څه غواړي په جنت کې هغه به ورته میلاوي چې څه ټایم دی خوراک کوي هغه ټایم به ورته میلاویږي تر دې پورې راځي چې یو مرغۍ په لار په هوا باندې روانه وي او د دې جنتي په زړه کې به دا خیال تېر شي چې کاش دا ما وخوړی فوراً به هغه مرغۍ راشي هغه به ریته شي او په پلیټ کې به دته کېښودلی شي دی به وخوري چې هډوکي وغورځي هډوکو نو بیا مرغۍ پاسې وابلوسي چې ده په زړه کې چې ته خفګان را نه شي چې یاره دا خو ما وخوړه زما یو مرغۍ کمه شوله چې دې کوم میوه راوشوکي هغه وخوري پکه ځای او بله میوه ولګي الله تعالی به دې خفه کوي نه نو دلته دا سبا او بیګا ذکر دی نو دی د انسانانو د عادت مطابق الله تعالی ذکر کړلی چې عام طور انسانان سبا او بیګا خوراک کوي نو د دې وجه نه الله تعالی د انسانانو د عادت مطابق ذکر کړلی سبا او بیګا او بعضې مفسرین وایي چې دا کنایه ده د کثرت نه د سبا بیګا مطلب دی چې هر ټیم به دې ته چې کوم دی رزق میلاویږي د کثرت نه کنایه ده ولهم او د دوی دپاره به رزق د دوی فیها په دې جنت کې بکرة وعشیه سبا بیګا وي تلک الجنة التي دغه جنت التي هغه دی نورثو چې موږ به وارثان جوړ کړو من عبادنا د خپلو بندګانو نه من هغه څوک کان تقیه چې هغه پرهیزګار وي پرهیزګار به چې کوم دی د جنت وارثان جوړیږي فخلفا بیا وروستو رالل من بعدهم رستو د دوینا یا جنشین شو نایبان شو من بعدهم رستو د دوینا خلف نا اهل خلق اضعوا الصلاة چې هغوی ضایع کو منځو واتبعوا الشهوات او هغوی تابعداري وکړه د شهواتو فسوف یلقون غیا پس زر د چې دوی به ملاقات وکړي سزا د ګمراهۍ سره د ګمراهۍ د سزا سره به دوی ملاقات وکړي الا من مگر هغه څوک
تاب چې توبه وکاغلا و آمنا او ایمان راوړو وعمل صالحا او نیک عمل وکړو فاولئک يدخلون الجنه دا خلق تی چې دوی به داخليږي جنت ته ولا یظلمون شیئا او په دوی به ظلم نشي کولی د هیڅ څیز جنات عدن جنت ته همیشه اوسېدو ته به داخليږي التي هغه جنت ته وعد الرحمن چې وعده کړی د رحمان عباده د خپلو بندگانو سره بالغیب غیبانه طور انه کان بشک د وعده وعده د هغه یعنی وعده د الله تعالی مأتیا راتلون کې پوره کېدونکې ده لا يسمعون دوی بناوري فيها په جنت کې لغوا بذل خبر الا سلاما سوا د سلامنا ولهم د دوی د باربا رزقهم رزق د دوی وی فيها په جنت کې بکرة وعشيا سبابېګا تلک الجنة التي دا هغه جنت دی دا هغه جنت نورثو چې موږ به وارثان جوړو من عبادنا د خپلو بندګانو نه من هغه څوک کان تقیا چې وي هغه پرهیزګار سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين